من او تاسو دا غواړو چې موږ ته نیک عمل انسان دعا وکړي. هر سړي دا چاهت دی، عالم صاحب، قاری صاحب، پیر صاحب، سپین ږیری، پلار، مور، عزتمندو. نو یو داسې عمل درته نه ښیم چې هغه انتهایی آسان عمل دی او هغه چې ته کښېنو فرشته درته دعا کوي. فرشته پاک مخلوق دی، لا یعصون الله، هغوی د الله نافرمانی نه کوي، نو هغوی پاکی دي او د پاک بنده دعا قبلیږي، د فرشتو دعا قبلیږي. فرشتې په کوم آسان عمل باندې دعا کوي؟ انتهایی آسان عمل چې د شپې اوده کېږي، د شپې اوده کېږي او دس وکه اوده شه. حدیث پاک کې راځي د ابن حبان حدیث ته نبی اسلام فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من بات طاهرا بات في شعاره ملك فلا يستيقظ الا قال الملك اللهم اغفر لعبدك فلان فانه بات طاهرا. وی چې کوم انسان اوده کېږي او پاک حالت کې د اودس په حالت کې اوده شي، وی دته په کپړو کې د سره فرشته وي، د کپړو په شان څنګه چې کپړې د نه جدا کېږي فرشته هم د نه جدا کېږي، د په دې جامو کې، په دې کپړو کې، په دې صادر کې د سره فرشته وي چې دا پاک ودی. نو وی بیا که د شپې راپاسېږي دا، نو هغه فرشته ورته دعا کوي، پاک سړي ته فرشتې دعا کوي، یا الله ته دا بنده وبخې ځکه دا ډېر پاک ملاس دی. هغه وجه مو سره ښودلې ده. نو د فرشتو دعا هغه انسان د پاره وي چې کوم انسان اودس سره اوده کېږي. دا د نن نه معمول جوړ کړو انشاءالله، پاک به سملو که نه. دې کې یو بل عمل هم کیدی شي چې کوم انسان چې زما د دعا قبوله شي او د شپې د زما دعا قبوله شي، ځکه د شپې الله رحمت ډېر زیات دي، د الله رحمتونه اول اسمان ته راغلي. الله توجه کوي بندګانو ته، خصوصي هره شپه اول اسمان ته الله راځي د خپل شان مطابق. او وی تاسو کې څوک شته وغواړئ، نو یو پکې اوده انسان دی خو چې اودس حالت کې اوده شوی وي او د شپې راپاسېږي او دغه ټیم کې کومه دعا هم وکړي، الله د دنیا او د آخرت د هره دعا قبلوي. که د دنیا سوالو کې دنیا ورکوي، د آخرت سوالو کې آخرت ول الله ورکوي. نو دعا نه غواړئ چې نور دعا نشي کولی، دا وایي اللهم ربنا اتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخرة حسنه. زمونږ خلکو له خو د دعا چلم نه ورځي، بیرانی چې څه دعا وکړم په دغه دود وایي یا الله ما وبخې، زما مور او پلار غینیانې کمې وبخې، زما دوکان ښه کړي، امین. بدی راټه کړي نور دعاګانو نه ورځي. نو بهر اللهم ربنا اسم تاسو راټه کړې ده، دغه دعا وسره وایي، په دې باندې الله دعا قبلوي. بل عزتمندو یو بل عمل دی هغه آسان دی چې کوم انسان اوده کېږي د تهجد په نیت باندې اوده کېدل پکار دي. دا اکثر دا تبلیغ والا بیانوي تاسو ته، وایي دته د تهجد ثواب میلاویږي اگر چې دا تهجد له راپانسېږي، خوب یې پکې صدقه شو او دی پکې فری شو او ثواب یې ځان له وګټل. څومره آسان عمل دی چې د شپې کم از کم ته زړه کې هم دومره نشي راوستی چې زه به تهجد کوم. خو دا هغه کس دپاره چې د سهار مونځ دپاره پاسېږي، داسې نه چې د ورځې 10 بجې پاسېږي او زمانه دا ثوابونه پکې هسې ګټه هغه ته نه میلاویږي، ځکه ته خو د سهار مونځ نه پاسېږي. چې د کم از کم د انسان نیت وي، نیت کې د زړه اراده ده. نو حدیث کې راځي من اتا فراشه وهو ينوي ان يقوم يصلي من الليل، وی سړی بسترې ته راغلی او دا نیت یو چې زه به د شپې مونځ کومه، فغلبته عینه، خو سترګې ولګېدې حتی اصبح، سهار مونځ له راپاڅېدو، نو کتب له ما نوا، چې کم نیت د پکړیو د خوب په وخت کې الله ولا د هغې ثواب ولیکلو. د تهجد ثواب درته میلاو شو. وکانه نومه صدقه علیه، او الله رب العزت د ده دا خوب په صدقه کې مشمار کو، ثواب د تهجد هم دله ولیکلو او په فری کې دله دا خوب هم په صدقه کې شمار کو من ربه، د الله د طرف نه. نو دې وجې نه عزتمندو دا آسان عملونه دي، د دې به اهتمام کو کنه انشاءالله.